نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم و عزتمندو د دې امت علماء کرام الله جل جلاله دا ډیر بهترین ګرځولي دي، ډیر افضل ګرځولي دي، ډیر غوره او بهتري ګرځولي دي. دا د امت علماء کرام دا ډیر زیات افضل دي. دا په تمام مخلوقاتو کې دغه د امت علماء کرام دا بهتر دي، دا د عزت والا دي، دا د غیرت والا خلق دي. یا ساتي عزتمندو په دې سایت کې به تاسو ته یو ویډیو ښکاري، دغه ویډیو تاسو سره شریکوم. د هغې نه پس به څو خبرې مختصر شانته کوو. دغه ویډیو راسه تاسو وګورئ. څوک هم دا نه وي چې د عالم بیان شیر کم ثواب به مې وشي. یاد وساته خو په فیسبوک د عالم بیان مخې ته درغې او تا شیر کو، ستا په وجه کو الله یو مسلمان اصلاح کو، ستا په وجه کو الله یو بنده جوړ کو، ستا پکې پوره حصہ ده هغه به مخکې شیر کوي، ستا پکې ثواب کېږي، هغه به مخکې شیر کوي، ستا به پکې ثواب کېږي. د دنیا خلکو ته به ورسېږي، خو د یو عالم په خبره چې دنیا یې اوري تاله به الله ثواب درکوي. موږ د عالمانو بیانونه نه شیر کوو، موږ په دې خپل فیسبوکونو باندې فسق او فجور شیر کوو، موږ په موسیقۍ شیر کوو، موږ په ګانې بجانې شیر کوو. خدا را مسلمانه دا دسیسې دا آلات د اسلام د دفاع لپاره استعمال کا، د اسلام او د قرآن خلاف مه استعمالوه. موږ څه کوو؟ په دې خپلو ګوتو باندې ځان له جهنم نه ګټو، په دې خپلو ګوتو باندې ځان له د الله قهر نه الو، په دې خپلو ګوتو باندې د الله غضب ځان له نه الو. زموږ مخې ته سندره راغله فورا ما شیر کړه، زما مخې ته د جنۍ تصویر راغی ما شیر کړو، زما مخې ته ښایسته هلک راغی ما شیر کړو. یاد وساته او هغه څوک چې سندرې شیر کوي، هغه څوک چې فلمونه شیر کوي، هغه چې د جنکو تصویران شیر کوي، هغه چې د ښایسته هلکانو تصویران شیر کوي، ته به سبا قبر کې پروت دی، خو ستا دغه سندره چې تا شیر کړه بل مسلمان وکتله او بل مسلمان شیر کې بل وکتله، بل شیر کې بل وکتله. چې څومره خلک دا سندره ګوري، چې څومره خلک دا ډرامه او فلم ګوري، چې څومره خلک د جنۍ دا تصویر ګوري، چې څومره خلک د دې ښایسته هلک دا تصویر ګوري، ستا پکې مستقلا حصه ده، ستا له پکې الله مستقلا عذاب او سزا درکوي. افسوس دا دی د هلکانو تصویران خو شیر کېدلی شي، موسیقي شیر کېدلی شي، فلم شیر کېدلی شي، خو کو د عالم بیان مخې ته راغې هغې پکې ستا د آخرت سوچ کړی دی، هغې پکې ستا د دین سوچ کړی دی، هغې پکې د اسلام سوچ کړی دی، هغې پکې ستا د آخرت سوچ کړی دی، هغې پکې ستا د کامیابۍ سوچ کړی دی. بې د دې عالم بیان څوک هم نه شیر کوي. دغه مولانا سے بهترین आवाज کې بهترین ښایسته بیان کړی دی. دغه مولانا صاحب اول کې دا خبره کوي چې کله تاسو لا په فیسبوک باندې د یو عالم دین ویډیو درشي نو هغه تاسو شیر کوئ. څومره خوږې خبرې کړې دي. ځکه که چېرې دغه ویډیو تاسو شیر کړله کیدای شي د دې په وجه باندې چاته هدایت وشي. که چېرې اسم چا وکتله، اسم یو ځل چا وکتله دغه 15 منټه 4 منټه ویډیو، 2 منټه ویډیو، 10 منټه ویډیو دغه چا دغه ویډیو وکتله کیدای شي څه فایده ته حاصله کړي. که فایده ته حاصل هم نه کړله د هغې نه علاوه هم دغه انسان ته فایده حاصله شوه، ځکه چې دغه 10 منټه یا 15 منټه دا د ګناه نه بچ شول. فیسبوک دا ګناه ده، ګناه. خو که چېرې تا صحیح استعمال د فیسبوک وکړلو تا ته به اجر او ثواب ملاویږي، تا ته به آخرت کې د دې بدله ملاویږي. او که چېرې تا استعمال غلط وکړلو نو ګوره بیا یاد ساته بیا د دې لپاره عذابونه هم شته دی، چې دې لپاره ثواب څرنګه شته دی دغه شانته عذابونه هم دې لپاره شته دی. بیا که انسان سوچ وکړي نو انسان سوچ دې طرف ته وکړي چې دغه ویډیو د عالم دین یا د یو نعت خان والا ویډیو هغه دا شیر کړي
نو دی باندې الله جل جلاله انسان ته اجر او ثواب ورکوي. کېدای شي چې هغه وګوري بل کس هم بیا شیر کی، کېدای شي بل وګوري بل هم شیر کی، دغه سلسله جاری شي. د دې پوره اجر او ثواب کې ته شریک شولې، تا ته به د دې پوره اجر او ثواب ملاويږي. نن سبا دور کې تاسو وګورئ خلک غانې بجانې چې چاته په مخه باندې ورشي هغه غانې بجانې ډېر زر شیر کوي. خو د یو عالم دین ویډیو تاسو کو دغسې نه ګوري. د مونږه امت کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په امت کې دومره خلک بیکاره شو چې یو عالم دین په سر باندې یو ډمیله یو اجړاله ترجیح ورکوي او هغه مخکې شیر کوي، خو لیکن د عالم دین بیان مخکې نه شیر کوي. حقیقت د خبرې دا دی حقیقت د خبرې دا دی چې هر انسان ته پکار دی چې کله هم داسې د یو علما کرامو ویډیو ورشي نو هغه پکار دی چې شیر کی او د دغې نه خلکو ته فایده ورسیږي. او دویمه خبره دا ده چې کله هم ما استاته د زنا والا یعنی داسې ګډې وډې ویډیوګانې راغللې او تعالی پکار دی چې اول هغه هم ونه ګورو کراشي زرې تیره کا او که دغسې چا شیر کولې نو ګوره یاد ساته چې څومره د سندرغاړو والا خلک دي او هغې ته څومره عذاب میلاویږي، په هغه عذاب کې ته شریکي. دغه سندرو والا ویډیو تا شیر کړله دا مخکې چا وکتله هغه کتلم تا ته هغه په کتلو باندې هم تا ته ګناه رسي او بیا هغه شیر کړله بیا هغه شیر کړه، دا جرړه تشولې د ټولو ګناهونو جرړه تشولې چې څومره خلک دا ګوري غیر چاپیره دغه ټول خلکو په ګناه کې چې څومره ګناه هغې ته میلاویږي هغې نه زیاته تا ته میلاویږي. ځکه دا بنیادو ته ایښی دی، دا تا شیر کړې ده، دا د ستا د شیر د وجې نه دومره خلکو وکتله. که تا نوی شیر کړی تا دې له لایک کمنټ نوی ورکړی دا بیا دومره نه خرابېدلی، دا به دومره وایرل کېدلی نه. خو لیکن ستا د شیر د وجې نه چې کوم دی دومره خلکو دغه ویډیو وکتله په دې باندې ته پوره ګناهګار شولې. الله جل جلاله دې وکړي چې موږ او تاسو د علما کرامو ویډیوګانې شیر کو، د فاسقانو او فاجرانو خلکو د ویډیو نه ځان وساتو. الله جل جلاله دې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.